په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینا، رباب که دلته کښېږدې نو پخپله به ټنګېږي. رباب د پښتو موسیقۍ یو بنیادي او ځانګړی ساز دی. رباب نه بغیر د پښتو موسیقي نیمګړې ده او همدغه وجه ده چې رباب ته د پښتو موسیقۍ شهنشاه ویل کېږي. رباب چا ایجاد کړی و؟ اصل لفظ رباب دی که رباب او دا د کوم قسم لرګي نه جوړیږي. په دې اړه مردان کې د رباب جوړولو یوازینی استاد سید محمد عرف توری استاد صدارنګ ویلي دي. رباب دی دا فرشین ورز دی، دا فرشین ایجاد دی، دا یعقوب الکین دی دا جوړ کړی دی. دا زیات کر مونږه خبره مشهوره د غوز رباب، د غوز رباب نو دا د غوز لرګی دی. والنټ دې ته ویلی شي په انګلیش کې، دا د غوز لرګی دی. دا د دې نه هم جوړیږي خو د دې نه دا ډېر کم جوړیږي. دا زیات کر ښه رباب چې جوړیږي ښه قیمتن رباب ودرېدل نو دا مونږه جوړو د دې بیدانې لرګي نه. دې ته بیدانه وایي، ملبیري ورته وایي، دې ته بیدانه وایي. دا بیدانه توت دی او دا 150 سالو کې دا ونه خلک ریبي، دا فصل کوي. د ټول نه ګران رباب بیدانه کې جوړیږي رباب. دویم نمبر لرګي دی کې دی تیروال لرګي. ٹھیک چی دی دا تیروال لرګي دی مونږ سره، دا تیروال لرګي دا پاکستان خپل لرګي دی. ٹھیک جو د مردان سید محمد عرف توری استاد د ټولنې نه ګیلهمن دی. ویلي دي چې کله پورې فنکار کار کوي نو زموږ معاشره یاد ساتي، ولې چې کله دوی بیمار شي یا د کار جوګه پاتې نشي نو خلک یې هم هیر کړي. لال شاه استاد دی الله ښه ساتي، ځکه هغه دا پن دلته نه شروع کړی خو چونکې زمونږ معاشره کې دا کار دی چې زمونږ هغه ټیمه پورې د کاریګر قدر کوو چې دی کار کوي نو بیا لکه تپوس پوښتنه خاص بیاني نو دا لږ اګنور پاتې شوي دي ودرېدل. نو هغه هم ډېر قابل استاد و. د هغې نه بعد د مال منډۍ کې به زه لګېم ټکه پکه کوم، خپله خواري کوم، کوشش دا کوم چې کار مې ښه شي. رباب غږونکي خو ډېر دي ولې د رباب جوړونکي استادانو کمی دی. سید محمد استاد خپل فن خپلو زامنو ته منتقل کړی او عماد خان په نوم زوی یې هر قسمه رباب جوړولی شي. ولې پکار ده چې دا رنګ هنرمندانو لپاره په حکومتي کچ هم د اکیډمۍ یا ټریننګ پروګرامونو تابع وکړی شي نو دا هنر د ختمېدو نه بچ کېدی شي. نو دا هنر به د ختمېدو نه بچ شي. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.